بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولقد أنزلنا آياتنا نازل كرد منغا إليك تاترفتا آيات بينات آياتنا واضحة وما يكفر بها أو إنكار نكوي پديسرا إلا الفاسقون مگر فاسقان خلق أو كلما عاهدوا آیا هر کلا چې دی وکړله عهدا یو وعده نبذه اغرزو لدی لرا فریق منهم یو ډلې د دوینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دینا ایمان نه لري ولما جاءهم او کلا چراغ دیتا رسول عظیم الشان پیغمبر من عند الله نجانب اللہ تعالی مصدق لما تصدیق کون کے دہا کتابونو ما هم چدی سردی نبذ فریق اغرزول یوڈلی من الذین دا کسانونا اوتوا الكتاب چور کڑیشو دیتا کتاب اللہ کتاب داللہ تعالی لرا وراء ظهورهم رستو دشاگان اخفلنا کأنهم لا يعلمون گویا کی دین پوئیگی پدی آیتونو کی د یہودو یو ناکار صفت بیانی چی نقض عہد کی چی دی کلم وعدو کی عہد پیمانو کی اللہ تعالی سرا یا خپل پیغمبر سرا یا خلق سرا ندی دا عادت و طبیعت تے چی دی با وعد خلافی با کی و عہد بماتی با او دائی دا پورا کولنا برستو کی احتمام بینکی اصل کے بنی اسرائیل ندا وعدہ غستشی ہوا کہ تاسو با دا ہر راتن کے پیغمبر ایمان با پیروڑے تصدیق بے کوئے او دا مدد با کوئے نصرت با کوئے دا وعدہ دا ہر نبی نما غستشی را دا امت نما غستشی دا اور ادی ذکر پدرے و سپارکی سورت آل عمران کے روان دے نو پکار خدارے چے د دې په زمانه کې یو عظیم الشان نبی راغی نو دی په ایمان نوړي او دا تصدیق دی وکي دی د عیسی علیه السلام تصدیق منکو او بیا چې رسول الله تعالی نبی علیه السلام راولېګو دی د نبی علیه السلام تصدیق منکو یهودو کې ډېر ډلې وې څه خلک داسې و چې د نبی علیه السلام تصدیق وکړو او سخلق داسو چاہی کلم کلا تکذیب کو نو نقض عہد وعدہ خلافی کولا وعدہ عہد و پیمان ماتولو دار دی پخوانی عادت تے چھ کلم دی وعدو کی اگریمنٹو کی چا سرا نو رسو بیا مات کی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ دایت تعلق محک آیتون سردے عبداللہ ابن سوریہ چدا د یہود ډېر لوی عالمو او خیبر کې فدق یوځای و د هغه ځای اوسېدونکی و
بیت المدرس کې به پڑھائی کولا. دی راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او نبی علیہ السلام سره ډیره طویله گفتگو کړې وه چې دا یو ذکر مخکې سبق کې شوی و. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ډېر سوالات وکړو چې جنتی چې جنت ته داخل شي او مېلمستیا به پس سر کېږي. ماشوم ولې کله بابا طرف ته ځي کله ماما طرف ته، او د ماشوم کم کم اندامونه د کمی کمی نطفې نه پیدا کېږي. مختلف سوالات او یعقوب علیه السلام باندې سحرم شوي وو. د ټولو جوابات نبی علیه السلام صحیح ورکړو او دا جوابات بالکل تورات شریف موافق وو. د دې یقین شو چې نبی علیه السلام واقعي نبی دی. نو دې اخرې کې دا تپوس کو چې تا باندې وحی کومه فرشته راوړي نو جبرئیل علیه السلام دی بس په دې باندې مونږ پاتې شو. کتا باندې وحی میکائیل علیه السلام راوړي مونږ ایمان نه وړو. جبرئیل علیه السلام سره زموږ مخالفت ته دشمنی ده. بیا دی عبدالله ابن سوریا هره کې یو خبر وکړه. روح المانی لیکلی دی دور توی ما جئتنا بشیء نعرفه، وی تا مونږ ته داسې یو معجزه یو آیت یو نښه ښودله چې زمونږ یقین راشي چې ته واقع د الله تعالی نبی. تا مونږ ته څه معجزه ښکاره کړه او نه داسې یو آیت دې مونږ ته نازل کو ووایي چې زمونږ یقین او اطمینان وشي چې ته واقع د الله تعالی نبی. په دغه موقع باندې الله جل شانو د آیت نازل کو. د آیت د عبدالله ابن سوریا په رد کې راغی چې ته چې نبی علیہ السلام سره معجزه نشته یا یو آیت نشته. مونږ خو نبی علیہ السلام ته بلا معجزې ورکړي دي او بلا آیتونه او سورتونه مته ورکړي دي. د قرآن کریم هر یو آیت ځان له مستقل دلیل او معجزه را او نورم د نبی علیہ السلام د صداقت څومره علامات او نهي دي چې هغه تاسو ته واضح دي او ښکاره دي. ته وایې چې تا باندې څه آیت نه دی راغلی یا څه معجزه نه دی راغلی. ولقد انزلنا دا علامم د پاره تاکید دی او قدم د پاره تاکید دی. یعنی ته خو د آیت نه او د معجزې نه انکار کوې. مونږ نبی علیہ السلام ته ډېر آیتونه او ډېرې معجزې ورکړي دي او یقینا انزلنا نازل کړي دي مونږه. قرآن کریم انزلنا وی دا بی مونږه څنګه چې د مونږ شان لوی دی دارنګه مونږ نبی علیہ السلام لوی شان ورکړی دی او لوی معجزې مته ورکړي دي. الیک تا طرف ته د نبی علیہ السلام معجزې د موسی علیہ السلام د معجزو نه اوچتې دي او ابد الاباد دپاره دي. د موسی علیہ السلام ته معجزې دي غواړي چې ید بیضا او حمسا وه نو بېشکه دا په خپله زمانه کې لوی معجزې وې او د موسی علیہ السلام په وفات سره دا معجزې هم د دنیا نه لړې. دې وخت کې حمسا کم ده او دې وخت کې ید بیضا کم دی. لیکن د نبی علیہ السلام دا 1444 سالو شو او اوس هم د نبی علیہ السلام معجزه موجود ده په دنیا کې چې دا قرآن کریم دی. او کم اثر چې د دې کتاب د نبی علیہ السلام په زمانه کې و او په نبی علیہ السلام باندې نازلېدو کم آثار او برکات او انوارات وو او کم فواید وو نو دا 1400 سالو شو. په انوارات او برکاتو کې تر اوسه پورې کمی رانغی. اوس هغه شانتي آثار او هغه شان برکات او انوارات د دې او تاثیر یې دی په شرط د دې چې څنګه د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو کم جذبه او کم شوق د قرآن کریم ته او د ناستې کم آداب او کم طرب صادق پکې هغه اوصاف نن پکار دي په خلکو کې د قرآن کریم انوارات او برکات او تاثیر اوس هم هغه شانتې دی او دا به تر قیامته پورې هم دقه شان دا معجزه او د دې برکات او انوارات موجود دي. ولقد انزلنا الیک آیات او یقینا نازل کړي دي مونږ تا طرف ته اے حبیبا یا محمد صلی الله علیه وسلم آیاتنا دی هو یو معجزه یادی یو آیت یادی مونږ تا ته آیاتونه درکړي آیات نو ډېر معجزې او یا ډېر آیتونه بینات
او داسې آیاتونه چې واضح دي، یعنی پای کې څه ابهام نشتا، څه شک او شبهه نشتا، بینات واضح دي، یعنی واضحات الدلالت علی معانیها، په خپل معنا او مفهوم باندې انتهایی واضح دي که څوک په ځان پوهه کول غواړي. وما یکفر بها او انکار نه کوي د دینه، دا حاضمیر دی آیاتین تراجع دی، د دې آیاتونو نه د معجزاتو نه به انکار نه کوي. نو ککین څوک بکی الا الفاسقون، مگر فاسقان خلقو، چې څوک د دین انکار کی بس کوئی فاسق دی، که جان بوجھ کر انکار کی او که د جهالت توجه انکار کی بدا فاسق دی. د قرآن کریم نے انکار کون کے حق پرست نشی کی دیں او په حق باندې نشی کی جب خامها فاسق بوی او کامل فاسق بوی. الا الفاسقون یوی بحری محیط پی چې د فاسقون مراد الکافرون دی. د قرآن کریم د آیت نه انکار کول دا نه چې گناہ کبیره دی یا غنی صرف گناہ دی، نه گناہ نه کفر دی. د یو آیت نه انکار کولو، د یو معجزې نه انکار کول دا صرف گناہ نه دی. گناہ کبیره خو ایمان سره جمع کیدی شي، مؤمن هم ګناهګار کیدی شي، مؤمن به یو گناہ کبیره بکی لکه دا موږ ټول ګناهونه کوو کیږي رانه، بیا موږ الحمدلله مؤمنان یو. نو د آیت نه انکار کول یا د معجزې نه انکار کول دا گناہ کبیره نه، دا کفر دی. او گناہ کبیره خو ایمان سره جمع کیدی شي او کفر نشي جمع کیدی. الا الفاسقون مگر کافرانو. او یادا چې المتمردون فی الکفر، صرف کافر نه دی، په کفر کې انتها ته رسیدلی دی. حسن بصری رحمت الله علیه وی روح المانی لیکلی دی، وی کله چې د کفر نه بعد د فسق ذکر راشي، چې اول د کفر ذکر او بیا به د فاسق ذکر راشي، نو د فاسق نه مراد هغه کفر دی چې انتها درجه ته رسیدلی وي. په کفر کې بیا اعلی او اوچتې درجه والا کافر ته بیا فاسق ویل کېږي. او چې کله یو مؤمن ګناهګاري او د هغې نه بعد د فسق ذکر راشي، د دې مطلب دی چې دی په دې ګناه کې انتها درجې ته ورسېدو. مطلب یو سړی شراب څښي او د شرابو نه بعد ویلي چې دا فاسق دی، نو مطلب دا چې دی په دې ګناه کې انتها درجې ته رسېدلی دی. او یا چې یو مثال یو مؤمن دی او د هغه نه د بې حیایۍ کار کېږي، زنا ترې نه کېږي او هغه ته فاسق ووایي، نو مطلب دا چې دی د بې حیایۍ په دې کار کې انتها درجې ته رسېدلی دی. الا الفاسقون مگر فاسقان خلقو. په دې فسق کې د وتو معنا ده د خروجو. عربي فسقت الرطبتو، کله چې دا میوه د چلکې نه او د پوستکي نه وباسي، کومه میوه چې په پوستکي کې بنده ده، پوستکي ترې لرې کړي او میوه ښکاره شي، نو دې ته فسق ویل کېږي. نو په فسق کې د حد نه وتلو، د حد نه تجاوز کولو معنا ده. او کلما عاهدوا، دا حمزه استفهام انکاری دی په معنا د ما کان ینبغي سره، مناسب نه ده دې لپاره، دا انکار کول د دې لپاره مناسب نه. او دا و حرف عاطف ته د الف او د واو منځ کې اکفروا بها، دې د معجزاتو او د آیاتونو نه انکار کی، دې انکار کول مناسب نه. وکلما عاهدوا، او هر کله او کله چې دی عهد وکړو، عهدن یو عهد، عهد الله عهدن، چې کله دی الله تعالی سره یو عهد کړی دی، هغه دی فوراً مات کړی دی. آیت مبارکه اصل کې د مالک بن الصیب باره کې نازل شو. دا بل یو یهودي عالمو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ووی قسم یې وخوړو چې قسم په خدای زموږ نه څه عهد نه دی اخیستی شوی، زموږ په کتاب کې زموږ نه څه وعده نه ده اخیستی شوی چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام به ایمان راوړی او د هغه به تصدیق کوئ. نو الله تعالی نازل کو چې ښه تاسو خو همیشه دا کار دی چې کله تاسو وعده کړې ماته کړې ده،
غټه خبره خدا را چې تاسو په خپل موسی علیه السلام ته وایي چې موږ له کتاب راوړه. موسی علیه السلام چې تشریف وړو تاسو له کتاب راوړو تاسو یې موږ نه منو. وی دا ګران دی او دا مشکل دی. نو دا وعده نه وسو. دا تاسو ټولو خلکو الله تعالی سره وعده کړی عهد د الستو چې ته زموږ رب یې موږ به ستا بندګي کوو. نو ستاسو مشرانو دستي بندګي کړې را او که نه ده کړې. تاسو خو چې کله هم وعده کړې ده په خپله مو وې چې موږ به د خالق ورځ د الله تعالی بندګي به کوو. په دغه ورځ به یو دنیا کار نه کوو او په تاسو باندې په دغه ورځ کار حرام شوی و. نو ستاسو مشرانو د داود علیه السلام قوم چې و د اعلا خلکو هغې د خالق ورځ کار شروع کو کو نه کو. ستاسو یو وعده یو عهد دی چې موږ شمار کو. او دا لاسکې د نبی علیه السلام د زمانې یهودو بنو قریظه او بنو نذیرو دواړو قبیلو نبی علیه السلام سره عهد کړی و چې موږ به ستا مخالفینو سره مدد نه کړو مشرکانو سره. دا میثاق جمهوریت چې تاسو وایئ دا میثاق جمهوریت هم دقه و چې نبی علیه السلام مدینې ته تشریف وروړو د درې واړو قبیلو سره عهد پیمان وکړو چې تاسو به زموږ دشمنانو خلاف و د هغوی سره به مدد نه کوئ زموږ خلاف و او موږ به تاسو ته څه نه وایو. یعنې یو ښکلي ماحول کې به وخت تېرو به او دوی به همیشه در پرده مشرکانو سره مدد به هم کو تعاون به هم کو. د غزوه خندق په موقع داسې شوي وو چې دوی هغوی سره تعاون وکړو مدد وکړو. نو دوی خو چې کله هم وعده کړی نو ماته کړې ده. کلما عاهدو کله هم چې دوی عهد کړی دی الله تعالی سره عهدا یو عهد یا الله تعالی سره یا خپل پیغمبر سره یا خلکو سره نبذه فریق نبذه وغرزولو دی لره فریق یو ډلې. نبذ کې دا مسله ده چې یو څیز اول تا سره لاس وکړي بیا وغورځئ چې تا لا راغستی هم نی د سره هغې دپاره نبذ نه راځي. اول به یې راغلې لاسو ته او بیا به یې غورځئ. دا نبذ نه یادي چې کوم لاس ګوري خلکو چې تبې شته او که نشته هغه ځواز سره دی. نبذ شناسی هغه ځواز سره دا ځان سره دی. نبذ معنی پینک نه منبوذ او ویشتلی شوي ته وایي. نبذه وغورځي دې لره یعنې اول وعده وکړي عهد وکړي گویا که د عهد یې په لاسو کې دی او بیا یې وغورځه او ویې ویشته. او نبذ کې دا معنی ده چې داسې یې وولي چې پروا یې نه ساتي چې هر طرف ته دې وویشته. نبذه وغورځو دې لره فریق یو ډلې منهم د دینا یعنې یهودو کې یو ډلې دا کار وکړو. بل اکثرهم لا یؤمنون دا ترقی ده چې نبذ غورځول سکے وعده ماتول سکے اکثر په دې کې ایمان هم نه راوړي. بل اکثرهم بلکې زیات د دینا لا یؤمنون ایمان نه راوړي. په خپل کتاب نه دی ایمان نشته چې تورات شریف دی نو دی به د قرآن کریم سره تصدیق وکړي. ولما جاءهم او کله چې راغی دوی ته رسول عظیم الشان پیغمبر دا تنوین دپاره تعظیم دی. عظیم الشان پیغمبر چې نبی علیه السلام یادي او یا عیسی علیه السلام روح المانی لیکلي چې عیسی علیه السلام من عند الله د جانب د الله تعالی نه. روح المانی لیکي بقدر الرسول بقدر المرسل د پیغمبر مرتبه او اندازه دا د رالیږونکي د مرتبې او د اندازې مطابق یو قاصد او یو سفیر چې بل ملک ته ولیږي نو د سفیر حیثیت څه دی د ملک د حیثیت مطابق چې د ملک څونه طاقت یې دونه د سفیر هم طاقت او حیثیت یې. د نبی علیه السلام مرتبه څه ده د الله جل شانو عظمت او احترام ته وګورئ چې توالې ته نبی علیه السلام به پخپله وپېژني. من عند الله دا ځکه من عند الله وي د جانب د الله تعالی نه. مصدق لما دا صفت د رسولون نه تصدیق کوونکې د هغه کتابونو هغه هم چې دي سره و چې تورات شریف دی. نبی علیه السلام د تورات سره موافقت کړی دی په عقایدو کې په اصولو کې. نبذ فریق وغورځول یو ډلې
من الذين اوتوا الكتاب دا کسانو نه چې ورکړی شوی ته کتاب، یعنی اهل کتاب یا دي علما پکې دي، جاهلان غریبان پس پوهیږي. دې چې کوم اهل علم نو اهل علم وګورځو دا نبذر پر مفعول سره دا کتاب الله دا د نبذر پر مفعول دی، یعنی دې دلې سو ورځو د الله کتاب لره. او دا کتاب الله نه مراد تورات شریف دی. کتاب الله نه مراد تورات شریف دی. دا مخکې الکتاب او دا کتاب الله دواړه یو شی دی. دا د نحوې قاعده چې معرفه را معاد شي نو ثاني عین اولی، نو مخکې کتاب نه مراد تورات دی، نو کتاب الله نه مراد تورات شریف دی. یعنی دی خپل کتاب وغورځو. علامہ سودی رحمه الله لوی امام دی، لوی عالم دی. علامہ سودی سین سره هغه وی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم دی ته پیش کړو نو دی یهودو د قرآن کریم موازنه تورات شریف سره وکړه چې دواړو کې څه فرق شته او که نه. نو د تورات شریف اصول او د قرآن کریم اصول یو وو. په دواړو کې د توحید ذکر دی، په دواړو کې د ایمانیاتو ذکر دی، په دواړو کې د آخرت ذکر دی. نو اصول د دواړو کتابونو یو وو. نو دی خپل کتاب تورات شریف کې خو د وی ورځو شاته کو. نو د آصف بن برخیا او د هاروت او د ماروت صحیفه او کتابونه راواغستو چې کوم منګړت کتابونه دي سره. نو هغه قرآن کریم سره موازنه وکړه. ظاهر خبره د آصف بن برخیا کتاب او د هاروت ماروت لیکل شوی کتاب د انسانانو جوړ کړی شوی کتابونه نه آسماني کتاب سره کوم ځای کې موافقت لري، نو هغه قرآن کریم سره موافق نه و. نو دی وی چې دا قرآن کریم د الله کتاب نه دی، ذکر دې د آصف بن برخیا او د هاروت ماروت کتاب سره موافقت نشته، موازنت نشته. چې موازنه نشته بدل الله کتاب نه دی. نو قرآن کریم دا یادي چې دی خپل کتاب وغورځو تورات شریفو او د آصف بن برخیا او د هاروت ماروت صحیفه واغستې او د الله کتاب پرېښودو. نبذ فریق من الذین وغورځولو وویشتو یو ډلې دا کسان نه چې ورکړی شوی ته کتاب، دا غورځونکي اهل علم احبارو کتاب الله کتاب د الله تعالی. او یو قول داره چې د کتاب الله نه مراد قرآن کریم دی، یعنی د آصف بن برخیا صحیفه واغستې او د هاروت ماروت او د الله عظیم الشان کتاب پرېښودو. وراء ظهورهم رستو د شاګانو خپلونه، دا کنایه د اعراض نه دی. د الله د کتاب قدر ونکو او عمل پې ونکو، دا یې اعراض وکړو. دا داسې ده تشبیه ده لکه چې ته د یو څیز ته توجه نه کوې نو شاته وغورځې. چې ستا کوم څیز شاته پروت وي ستا مخې ته نه دی نو توجه به یو ته څه وشي، او چې ستا مخې ته پروت وي نظر به دې پرېوځي نو راوا به یې اوچت به یې کې. نو کنایه د عدم عمل کولو نه، عمل پې ونه کو، قدر یې ونه کو د هغې، دا یې تعبیر وکړو وراء ظهورهم. وراءهم شاته ویل کېږي او ظهورهم شاته ویل کېږي، رستو د شاګانو خپلونه. کأنهم لا یعلمون گویا کې دی نه پوهېږي. دی ځان گویا کې جاهلان کړو چې دی د الله کتاب د سره اړو پېژني چې دا باندې حق کتاب دی او که نه دی، یا خپل کتاب تورات شریفو او یا دا قرآن کریم گویا کې دی اړو پوهېږي نه په دې باندې. لکه څنګه چې یو ناپوهه انسان ته د کتاب څه قدر او څه حیثیت وي، هغه به د اردو د ناول او یا فلسفي کتاب وي، هغه به په اوچت کې په لاسونو کې به یې نیسلي چې دا د الله کتاب دی. هغه ته د دې خبرو څه پته پوهېږي، هغه څوک چې په دغه کتاب علم وي اوس به د کتاب په قدر و قیمت باندې پوه شي. وی ګویا که دا جاهلان دي، لا یعلمون گویا که سره اړو پوهېږي نه. څنګه چې جاهل انسان سره د یو کتاب قدر نه دي سره هم قدر نشته دی. سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایلو یهودو به خپل کتاب
هغې ته به د ریحمو کڅوړه واچوله او د ریحمو د کڅوړې د پاسه به د سرو لیکل کولو، لیکن عمل یې پې نه کو. د دغه کتاب حلال حلال نه ګڼو، حرام حرام نه ګڼلو. نو قرآن کریم دې ته و چې کأنهم لا یعلمون، دې د الله د کتاب قدر ونه کو او ګویا کې دې پې اړه پوهېږي نه. نو په ظاهره کې احترام خو ډېر وکړو چې د ریحمو کڅوړې ورته واچولې، د سرو زرو په اوبو باندې یې ګلوکاري وکړه، لیکن عمل یې پرې نه دی کړی. دا د الله تعالی د کتاب ناقدري شوه. نو سفیان ثوري صاحب فرمایلو وی اے مسلمان تاسو داسې نشئ چې قرآن کریم ښکلي ولیکئ، بهترین خطاط ولې راولئ، د سرو زرو په اوبو یې ولیکئ، په ښکلي کاغذ باندې ولیکئ، ښکلې کڅوړې ورته واچوئ او ښکلې الماري وله جوړه کړئ، لیکن رانئ نه عمل پرې نه کوئ. نو دا د الله د کتاب ناقدري شوه او دا د الله تعالی د کتاب باندې عمل نه کوو. دا وایي چې تاسو خپل کتاب شاته وغورځوئ. صحابه کرام رضی الله عنهم دا نن چې قرآن کریم څومره ښکلي انداز کې خلق لیکي، بهترین انداز کې چاپ کی، پلاستیکي پاڼه باندې اوس خو ناشنا ناشنا اندازونو کې خلق چاپ کی. داسې اهتمام د صحابو په زمانه کې نو، لیکن د قرآن کریم هر یو حکم په عمل کې و. قرآن کریم مکمل په عمل کې موجود و، هر یو کارونو هر یو حکم یې هغې لوی مراتب حاصل کړو. موږ د قرآن کریم ټیک ته بهترین طریقې سره لیکو، هر څه ورسره کوو، لیکن عمل نشته، موږ زوال طرف ته روان یو. دا ټولې خبرې ښه دي، خو مقصود د قرآن نه دا نه دي. مقصود د قرآن نه چې دا عمل کې راشي، عمل کې شته نه، او غیر مقصود مو مسلمانان خپل کړی دی. پسې نښتي یو بهترین خطاط د بهترین قرآن کریم ولیکي، لیکن موږ پنځه وخته نه کړي. نو دا د قرآن کریم څه قدر شو؟ هغه هم په دې امید دی چې ما به الله تعالی بخي. دا کتاب درته خیري کړي چې تا ما باندې څه عمل وکړو، زه لیکلو دپاره راغلی یم، لیکل خو هر څوک کولی شي. نو قرآن کریم د عمل کتاب دی او په دې باندې عمل کول پکار دی. او په کوم علم چې عمل نشته نو دا جاهل دی. مولانا نصیر الدین توسی، محقق نصیر الدین توسی لوی امام دی او دا په توس کې او په ایران کې. دا د علم نجوم ډېر لوی ماهر و، ماهر علم نجوم و. دی یو بزرګ لاړو، یو عالم لا بزرګ د الله تعالی ولی لا نه دی یو شاګرد تعارف وکړو چې هذا عالم الدنیا الشیخ نصیر الدین الطوسی. دا تمامی دنیا ډېر لوی عالم دی اور دنم نصیر الدین الطوسی دی. نا بزرگ وی ما کمالو دا کمال څه دی؟ نا شاگرد وی چې لیس له عدیل فی علم النجوم، علم نجوم کې رده په شانته لوی عالم بل نشته دی د ستورو په علم کې. ناغد الله تعالی ولی فرمایلو چې الحمار الابیض اعلم منه، سپین خر د دنه لوی عالم نه. دا لوی محقق او لوی عالم دی خصم غسم شو چې دا د ماته سو سپین خر زمانه لوی عالم نه دی راته نه راپاسېدو. دا الله شان چې دی داسې کلي ته لاړو چې کلي کې یو جرنده وه. دا جرنده یو لوی ځای و او د هغې نه ډېر چاپېر چاردیواري وه. د ماښام ټیم و نو دربان ورته وایي چې لکه را دننه شه چې دروازه بنده کړو. په هغه زمانه کې به د هر کلي نه ډېر چاپېر دیوال به و. لکه را دننه شه دروازه بندو او که بار پاتې شي نو نن شپه باران را روان دی او ډېر خطرناک باران را روان دی، نو د پناه ځای به بل نشته دی. نو دا خپل حساب کتاب وکړو. دی خو د نجومو ډېر لوی ماهر او د ستورو وی نن شپه باران نشته دی. هغه ورته وایي د خدای بنه باران را روان دی، را دننه شه. وی ما حساب کتاب وکړو باران نن نشته. هغه ته په درېیم ځل ووایي دوی نشته باران. نو هغه ته وایي الحمار الابیض اعلم منکا، دا سپین خر ستا نه لوی عالم دی. دا خلک ما ته ولې سپین خر یادي؟ هغې دروازه بنده کړه.
او دې کې چې شپه شو باران شروع شو سیلابل شان باران شروع شو او چې دنه انا شو باسله دا خپل د نجوم نه دربان چې دبر نړو سوی نو دروازه کلو را دن نه کړو دې په کمره کې کینو چې کله دې ساس سورج شو ګرم شو ویتا تمویل چې باران روان دی او دې تاسو دایله د کم ځای نو شو چې باران برازي نو دې زمو په دې کې لکه یو خر دې هغه تک سپین دی چې کله درې پیر لکه برا کې نو باران نکېږي او چې کله لکه زمکه تر حقته کې نو باران زوردار را رواني وینن مازیګر هغه لکه کته کړي و ویموي چې نو باران کېږي دنه هغه نشماشه خپل ارسو باسلو مقصود د واقع دا ول بیان دي کړی دي چې په داسې علم بسکه چې انسان په دې خبرو پسې نه ختمي اصل علم الهي دی کأنهم لا يعلمون گویا کې دې کوي نه او یقینا نازل کړي موږ تا طرف ته آیتونه واضحه انکار نه کوي د دې مگر فاسقان خلک آیا هر کله چې دی عهد کو یو عهد او غرضو دی لري او د دینه بلکې زیات د دین ایمان نه وروړي او هر کله چې راځي دی تعظیم شان پیغمبر د جانب الله تعالی نه تصدیق کوونکې نه سوچ دي سر دي او غرضو یو ډلې دا کسان چې ورکړی شوی ته کتاب د الله تعالی لره رستو د شاګانو خپلونه گویا کې دي نه پوهېږي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت واتبعوا او دی تابداری اکڑا ما دهاسو تتلو الشیاطینو چلستلو با شیطانانو علا ملک سلیمان فزمانہ د بادشاہ د سلیمان علیہ السلام کی وما کفر او کفر نو کړي سلیمان علیہ السلام ولكن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړو يعلمون الناس السحر دیبا خودلو خلق تجادو وما انزل او حاسو چنازل کلیشیو علی الملکینی دو فرشتو باندی ببابلا فبابل ہار کی ہاروت و ماروت چی ہاروت و ماروتو ادی محکی آیت مبارکه کې د یهودو خباثتونه بیان شو او دلتم د یهودو خباثتونه بیانېږي چې دی د خپل کتاب اتباع منکړه د تورات شریفو او هغه شاته وغورځوه د هغې نه اعراض وکړو او دی الټا منګړت کتابونو پسې د جادو په کتابونو پسې روان شو دا علامہ سودی رحمه الله کول نقل کړو مونږه فرمایي چې کله دی قرآن کریم وکړو یهودو او تورات شریف سره د هغې موازنه وکړه د تورات شریف اصول او د قرآن شریف اصول یو بل سره موافق وو توحید او رسالت او آخرت او عقایدو کې نو دی قرآن شریف دی د تورات په ځای باندې د آصف بن برخیا او د هاروت او د ماروت په نوم باندې منسوب کتابونه دي سره لټریچر او مضامین وسرو دا کتابونه اصل کې د هاروت او د ماروت نو او نه د آصف بن برخیا او هغه ته منسوب نو هغه کتابونو سره د قرآن کریم موازنه وکړه
نو هغه د قرآن کریم نه چونکې خلاف و، نو دی ووایي چې دا قرآن کریم د الله تعالی کتاب نه دی، ځکه دا د آصف بن برخیا او د هاروت او د ماروت مضامینو سره موافق نه دی. نو ظاهره خبره د آصف بن برخیا او د هاروت او ماروت ته منسوب کتابونه هغه د جناتو د شیطانانو لیکل شوي وو او پای کې منګړت خبرې وې. قرآن کریم آسمانی کتاب دی، نو آسمانی کتاب با شیطانی کتاب سره څنګه موافق شي؟ هغه به خلاف وي. قرآن کریم مخکې بیان وکړو چې دی د الله کتاب هم شاته وورځو سره د علم او سره د پوهې. ښه پوهېدل چې تورات د الله کتاب دی او قرآن کریم سره موافق دی، او د دې هغه کتابونو سره موافق نو نو تورات هم شاته وورځو. نو دی الټا د سحر او جادو پسې روان شو. یهودو کې دا یو خبره مشهوره وه چې سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام دواړه پیغمبران نو، دا صرف او صرف بادشاهان او دا نبیان نو. کله چې قرآن کریم کې د سلیمان علیه السلام او د داود علیه السلام ذکر راغی چې دا دواړه انبیاء کرام علیهم السلام دي. محمد ابن اسحاق رحمه الله او فرمایي چې یهود یو پیروي چې الا تعجبون من محمد، تاسو تعجب نه کوئ په نبی علیہ السلام باندې، یزعم ان ابن داود کان نبیا، وی دیوی چې د داود علیہ السلام زی سلیمان علیہ السلام نبی دی. والله ما کان الا ساحرا، وی سلیمان علیہ السلام خو نو مگر صرف او صرف جادوگر، اهو د الله تعالی نبی نو. الله جل شانه په دا موقع آیت نازل کو چې تاسو د الله تعالی یو برگزیده نبی ته جادوگر وایي او ساحر ورته وایي. قرآن کریم ورته پیغمبر وي، تاسو ورته جادوگر وایي. نو دا آیت په دا موقع نازل شو. یهودو دا وایي سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام دواړه وی دا صرف بادشاہان او دا انبیاء کرام علیهم السلام نو، او دی دوالو بادشاہی د سحر په زور باندې کولا او د جادو په زور باندې کولا. داود علیہ السلام نو الله تعالی وصی سلطنت او حکومت ورکړو، او دا سلیمان علیہ السلام الله تعالی سبل شانتی حکومت ورکړو. د سلیمان علیہ السلام بادشاہی صرف په ځمکه باندې نه وه او په انسانانو باندې صرف نه وه، په ځمکه باندې او په انسانانو خو هر څوک بادشاہي کی. د سلیمان علیہ السلام دا امتیازي کمالو چې د بادشاہي انسانانو سره سره په جناتو باندې وه، تمامو جناتو باندې که سرکش وو که غیر سرکش وو، دا ټول د سلیمان علیہ السلام په قید کې وو. او د دې ذکر به ان شاء الله تعالی هغه په سوره صاد کې راځي 23 پاره کې. دې سره سره د سلیمان علیہ السلام بادشاہي په هوا باندې وه. الله تعالی هوا د سلیمان علیہ السلام لپاره مسخر کړې وه. غدوها شهر ورواحها شهر. سلیمان علیہ السلام د هوا په ذریعه سره د یو میاشتې مزل په یو سحر کې کو او د یو میاشت مزل به په یو ماښام کې کو. سحر نه به روان شو، ماسپښین به بل ځای کې و، ملک شام کې اوسېدو. د ملک شام نه به روان شو، راغی اصفهان ته ماسپښین، د اصفهان نه به دلته کې راغی ترکمانستان او دارنګې وسط ایشیا ممالکو ته. دارنګه د یو میاشت مزل په یو سبا کې کو. او هوا سره سره د سلیمان علیہ السلام بادشاہی په حیواناتو باندې وه، په مارغانو باندې او په دې نورو حیواناتو باندې. نو په څلورو څیزونو د سلیمان علیہ السلام بادشاہی و انسانانو باندې، په جناتو باندې، په هوا باندې او په حیواناتو او په مارغانو باندې.
او په تمامي دنیا باندې سليمان عليه السلام بادشاہي کړې ده. یعنی چې څومره آبادي هغه زمانه کې وه. دنیا کې 4 کسانو غټه بادشاہي کړې راو. دې کې 2 مسلمانان دي او 2 کافران دي. یو سليمان عليه السلام دی او دیم ذوالقرنین چې دا د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې و چې را د ذکر سوره کهف کې 14مه سپاره کې دی. او 2 کافرانو په تمامي دنیا باندې بادشاہي کړې ده. یو نمرود دی او دویم بخت نصر چې دا د عیسی علیه السلام د زمانې 600 کاله مخکې راغلی دی. دم په تمامي دنیا باندې د توري په زور باندې بادشاہي کړې ده. دا ډول کافران دي، نمرود مو او دا بخت نصر مو. نو دی یهودو دا خبره مشهوره کړې وه چې د سلیمان علیه السلام بادشاہي دا د سحر او د جادو په زور باندې او دا نبی نو. قرآن کریم په دې آیت مبارکه کې بیان وکړو چې سلیمان علیه السلام نبی دی، پیغمبر دی او پیغمبر یو ګنده عمل چې جادو وتی دا چل نشي کولی. جادو به هغه انسان کی آزاد بکی چې هغه خبیث وي او نجس وي او د ایمان او د اسلام نه وځي نه به دا کار کی. او پیغمبر خو یو برگزیده انسانی، هغه د خباثت نه او د نجاست نه لرې اوسیږي. نو سلیمان علیه السلام د الله تعالی نبی او برگزیده او پاک پیغمبرو، هغه سحر او جادو نه لري کړی. او تاسو خبره ګډه ورکړه، یوم خو پیغمبر صرف بادشاہ وګڼو چې دا پیغمبر نو بادشاہ او دویم پیغمبر ته ساحر وي. دا دواړه خبرې غلطې دي. نو د آیت مبارکه کې د سحر بیان شوی دی. اصلیت کې د هرې زمانې یو غلبه، یو علم او یو هنر او یو فن ته غلبه حاصله شي. لکه په دې دور کې ماده چې دا ماده ته غلبه حاصله ده، دا چا په خوله باندې ماده ده او هنر دی او فن دی. یو زمانه د موسی علیه السلام د زمانې کې، هغه زمانه کې سحر ته ډېر عروج حاصل و. د فرعون په نگرانی کې په مصر کې باقاعده سنټرې وې چې هلته به خلکو جادو او سحر به زده کو. د دې کلیات او اصول به باقاعده ښودلې کېدل او تجربې به کېدې. دا د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې هم داسې و. نمرود چې و دم هم سحر او جادو به کو او دم باقاعده د سحر او د جادو سنټرې قایمې کړې وې په بابل ښار کې په عراق کې. بلکې تر دې چې مورخین حضرات لیکلي دي چې د نمرود د حکومت چې و دام د سحر او د جادو په زور باندې و او داسې 6 څیزونه هغه جوړ کړي د جادوګرانو په زور باندې چې د هغې په ذریعې سره به د آینده خبرونه معلومولو. یو بته جوړه کړې وه. هغه بته چې وه د هغې نه به یو زوردار اواز خطو. نو دغه ملک ته یا دغه کلي ته دغه علاقې ته به چې یو جاسوس راغی یا یو ډاکو غلاګر به راغی، نو دغه بتې نه به اواز خطو. نو دا به ګویا که یو سایرن یعنی یو اواز به و. نو خلک به پوه شو چې یو دشمن دې کلي ته داخل شوی دی، یو جاسوس یا یو چور. نو فوراً به خلک خبردار شو، سړی به یې ونیسو. دغه رنګې یو نقاره وه. نقاره چاینم اواز خیږي چې یو څیز به چانه رک شو، نو هغه به یې راوستو، هغه به هغه نقارې له ګزار روبغو. نو په ګزار سره به د نقارې نه اواز راوخته چې ستا څیز پلانکي ځای کې پروت دی. او بیا به چې هلته وکتې شي نو واقع هلته پروت و. خو دا ټول سحر او جادو زور و. دارنګې یو آینه یو شیشه وه چې یو سړی به رک شو چېته،
او پټ بشو چې دې کم ځای کې دی. نو هغه آینه کې به دې وکتلو او د هغه سړي نوم وغیره به یې واخیستو. نو په شیشه کې به راغی چې هغه سړی پلانکي ځای کې دی، ځنګل کې دی که دریاب کې دی که کور دی او که بار دی او که صحرا کې دی. دارنګې یو حوض و، هغه حوض ته به دي په کال کې یو پېر راجمع شو، ټول خلک به راجمع شو او دیو په حوض کې چا به پیچ، چا اوبه، چا شراب، چا څه به ورته واچولو. او بیا به ساقي راغی اوبه څښونکی، هغه په پیاله کې په ګیلاس کې د تالاب او د حوض نه اوبه راغستې. عجیبه شانو چې کم تن به دغه حوض ته څه اچولو د هغه په حصه کې به د حوض نه هم اکه څیز راوتو، حالانکې هغه څه به یو ځای شوي وو، هغه شراب و، هغه پی و، هغه اوبه هر څه. او چې کله ساقي به د هغې نه کنډول راډکو چې د کم انسان د پلار به راډکو چې ده پکې څه غوځ وي هغه به ترې راوتلو. دا ټول د جادو په زور باندې. او دغرنګې یو تالاب هم و، هغه تالاب به دی د اوبو ډک کو، چې د دوو کسانو منځ کې به جګړه وه، مقدمه او فیصله به وه. هغې دواړه به یې راوستو دغه تالاب ته به یې ورکوز کړو. نو چې کم یو په حقه باندې و نو دا اوبه به د هغه د نوم نه ښکته لاړې، او چې کم یو په ناحقه باندې و نو اوبه به د هغه د سر ته ورسېدې. نو که هغه به توبه وباسله او خپل جرم به یې ومنو، اقبال جرم به یې وکړو، نو اوبه به ښکته شي، په یې ډوب به شه پکې. او شپږم نمبر د نمرود د محل مخې ته یو ونه وه. د هغې ونې دا اثر و چې د هغې د لاندې به څومره خلک کېناستېدل، سوري به سیوا کېدو. که 5000 کسان به ناست وو نو د 500 کسانو په حساب سره به سوری و. چې کسان به 10,000 شو نو د 10,000 کسانو سوری به شو، تر دې چې خلک به 1,00,000 ته ورسېدلو. د 1,00,000 نه به چې یو تن هم سیوا شو بیا سوری مکمل ختم شو. دا شپږ واړه دا څیزونه دا د سحر او د جادو په زور باندې. مشهور جادو کلدانی دا بابل حال چې دی ته نمرود بادشاهي وه. دا موجوده بابل نه چې په عراق کې دی، دا بابل پخوانی بابل مشهور هارو غټه بادشاهي وه، بابلیونو او کلدانیونو. نو په هغه زمانه کې د جادوی او زورو ابراهیم علیه السلام چې الله تعالی راولېږو، هم د تمام خبرو رد وکړو په دې باندې چې دا ټولې خبرې شیطاني دي. دغرنګې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې د جادو زور کړو او زور یې په دې خبره وکړو چې دا جنات چې وو دا به ښکارېدلو او دا به انسانان سره یو ځای ناست پاست وو. لکه د سلیمان علیه السلام په نګرانۍ کې وو، نو دا جنات او دا شیطانان چې سرکشه وو د دې به انسانان سره اختلاف کېدو، کارونه به یو ځای کولو، د جناتو خپل کارونه، د انسانانو خپل کارونه. نو د جناتو انسانانو کله خپلو ګپ به یې لګو، نو په ګپ کې به د انسان دا یو تجسس دی چې دې چېرې دا یو پیرې له خدای پاک راکړي، یاره چې موږ له خدای یو جن راکړي نو بعضو په کله بینک لوټو ما کله بسو کوم کله بسو کوم. د انسان دا یو تجسس دی چې موږ سره یو پیری نو خبري نو چې لا تاسو مخامخ یو ځای کار کې انډیوالي د سره او له مزدوري د سره یو ځای کې او یو ورځ نه دا 2 ورځې نه لري، میاشت نه دا کال نه دی، عمرونه یو ځای دي، نو خامخا د یو بل نه خبرې زده کېږي. نو د شیطانانو د جناتو به انسانانو ته جادو بخو چې د دې خبرې په ذریعې سره به تاسو زموږ په شان کارونه کولی شئ. څنګه چې موږ د دې ځای نه هغه ځای ته لاړ شو، دا ځای نه هغه ته لاړ شو، او څنګه چې موږ خبرونه حاصلو، دارنګې تاسو چې کله دا کارونه وکړئ، دا وظیفې وکړئ، دا منترې وکړئ او دا اعمال اختیار کړئ، تاسو کې به زموږ په شان اثر پیدا شي، تاسو به موږ په شان کارونه کولی شئ.
نو هغه جنات او شیطانانو به انسانانو ته د سحر هغه کلیات او طریقې به ورته ښودلې او دا خبرې اندروني پرده شروع شوې په انسانانو کې دا خبرې شروع شوې خو سلیمان علیه السلام ته دې خبرو پته نه وه نبی ډېر لوی شخصیت خو د غیب علم وطني چې ملک کې څه شروع دي تر دې چې خبره کله ښه خوره شوه او مشهوره شوه او پورا حال کې دا خبرې شروع شوې نو سلیمان علیه السلام ته پته ولګېده نو سلیمان علیه السلام په دې ټولو پابندي ولګوله چې جنات او انسانان به خپلو کې اوس یو ځای کېږي نه او نه به خپلو کې ملاقاتونه به کړي او د سلیمان علیه السلام بادشاهي وه ډېره وسیع او فراخه بادشاهي وه فسخرنا له الریح او دارنګې فرمایي چې د ده لپاره مونږه جناتو مسخر کړي وو مقرنین فی الاسفاد هغې به یې تړلي وو کلک کلکو بهرحال سلیمان علیه السلام په دې باندې پابندي ولګوله لیکن د سلیمان علیه السلام د وفات نه پس جنات چې کله آزاد شو د سلیمان علیه السلام په نگرانۍ کې هغوی به څه نه شو کولی چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو نو بیا جناتو دا خبره مشهوره کړه چې دا سلیمان علیه السلام کوم بادشاهي کوله دا د نبوت په زور باندې نه بلکې دا د سحر او د جادو په زور باندې کوله او هغه سحر داو دې کې بعض مفسرین حضرات لیکلي دي چې سلیمان علیه السلام کله جناتو او انسانان کله یو بل نه جدا کړو نو د جناتو نه تمام سحر راون کړو د هغې هغه اصول او کلیات راون کړو لیکلې راون کړو هغه باقاعده ولیکلو او آصف بن برخیا چې د سلیمان علیه السلام وزیر و هغه ورکړو او هغه د تخت لاندې دفن کړو او بیا چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو آصف بن برخیا وفات شو بیا شیطانانو روباسلو روح المانی په دې خبر باندې رد کړی چې دا خبر انتهایی کمزورې ده داسې نه دي شوي که فرق سلیمان علیه السلام دغه سحر راغون کړي وي نو دفن کوی سره سوځوی ولې نه دې خو سوځول پکار نبي داسې یو کار نه کوي چې سبا د نه فتنه جوړه شي عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله د قرآن کریم دوباره تدوین کو دوباره ولیکو نو چې د قرآن کریم کومه نسخه دی تیار کړه د عین علاوه چې څومره نسخې چا سره وي قرآن کریم چا په ډوکو باندې کړی او په کپړو باندې یا په بل د کجورو په څانګو باندې نو چې چا سره سم هغه ټول راغونډ کړو او هغه هر څه یې وسوځولو او صرف د قرآن کریم دا نسخه به تمامي دنیا کې چلیږي او د هغې نورې کاپۍ بیا وباسلې نو هغه دا کار ولې وکړو اوس هغه هم دغه هډوکي دغه کجورو هغه څانګې او دغه کپړې یې دفن کولې هم شوې خو چونکې عثمان رضی الله سره دا خطره وه چې دې وخت ټیک ده د اسلام غلبه ده او زور دی اوس خو څوک نه شي روباسلی خو هسې نه داسې یو وخت راشي چې څوک شیطانت وکړي او دغه دفینه روباسي او خورۍ کړي په اسلام کې او مسلمانو کې انتشار پیدا شي چې عثمان رضی الله سره دا خطره وه او خدشه وه سره وه سلیمان علیه السلام چې یو جلیل القدر نبی دی او لوی شان واله دی هغه سره به دا خدشه او خطره نه و چې به دا دفن کولو هغه به خامخا په هغه ټیم دا مکمل ضایع کول او سوځول دی چې سبا څوک دا رونه باسي د روح المانی والا خبره ډېره ښکلې ده چې دا خبره انتهایی کمزورې ده چې سلیمان علیه السلام دغه کتابونه او دغه رسالې هغه دفن کړي وي بهرحال د سلیمان علیه السلام په زمانه کې حقیقت دا چې جادو و او سلیمان علیه السلام په خپله نه جادوګر او نه جادو کړی دی نو ور جادو ورته نبی او پاک انسانی پاک سیرت او طهارت والا جادوگر خبیث او نجس وي او پیغمبر پاک او صفا وي نو د آیاتونو کې د سلیمان علیه السلام د پاکۍ ګواهي هم ده چې دا د الله تعالی نبي او برګزي ده واتبعوا او دی تابعداري وکړه
دا واتبعو په نبذه باندې عطف دی دغې ډلې د الله کتاب وګرځو او تابعداري وکړه د الله د کتاب په ځای د شیطانانو د کتابونو د شیطانانو د لټریچرو او د شیطانانو د عملیاتو ما دها سوتتلو الشیاطینو چې لوستلو با شیطانانو تلا یتلو لوستلو او دې معنی تابعداري کول راځي هغه چې لوستلو به شیطانانو تلاوت د قرآن کریم د پاره راځي دلته کې تتلو په معنا د تقرؤ سره چې لوستلو به شیطانانو تلاوت خاص ته او قرات عام نه د قرآن کریم د پاره تلاوت راځي او قرات هم راځي او د قرآن کریم نه علاوه د نورو کتابونو د پاره که دنیوي وي که اخروي وي هغې لپاره قرات راځي او تلاوت نه راځي تلاوت صرف او صرف د الله د کلام لپاره راځي او قرات عام دی دواړو معنی لوستلو تتلو الشیاطینو چې لوستلو به شیطانانو الشیاطین نه مرادو که انسانان دي او که جنات دي شیطانان په دوه قسم دي یو په انسانانو کې بل په جناتو کې یو انسان چې شیطانی صفات یې په ځان کې راوستو دا انسانی شیطان دی او جناتو کې مشته الشیاطینو شیطانانو شیطان یو سرکش ذات ته ویل کی دا صفت ته شیطانو هر متمرد او سرکش باقی د حد نه تجاوز کوونکی هغه ته شیطان ویل کیږي موږ پښتو کې خبره ته شیطان یې سمو نو دا یو صفت ته اوس خو یو ذات لپاره مخصوص شوی دی چې هغه ابلیس ته او شیطان چې نوم یې عزازیل دی علی ملک سلیمان دا علا په معنا د فی سره دی لفظي معنا دا سره علی ملک سلیمان په بادشاهی د سلیمان علیه السلام کې نعلی عهد ملک سلیمان په زمانه د بادشاهی د سلیمان علیه السلام کې د سلیمان علیه السلام چې کومه زمانه او په دغه زمانه کې به شیطانانو چې کومې خبرې ویلې او لوستې به دې د هغې تابعداري وکړه او د سلیمان علیه السلام تابعداري ونه کړه وما کفر سلیمانو او کفر نه وکړي سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام کفر نه کړي اصل کې دې نسبت کړو سلیمان علیه السلام ته چې ساحر نو ذکر د کفر دې مراد نه سحر دی چې سلیمان علیه السلام سحر نه کړي جادو نه کړي او قرآن کریم کفر وي د جادو بعض اقسام د کفر دي جادوگر بعض قسمونه داسې دي چې سر سړی کافر کیږي نو ځکه کفر وي د جادو وړې نه وړه درجه ګناه کبیره ده فاسق او فاجر او خامها ده ولیکن اکثر انواع او اقسام د کفر دي ځکه جادوگر چې ده سبانی درس کې ان شاء الله موږ د سحر وضاحت کو چې سحر څه ته وي او د اقسام څومره دي او دا جادوگر چې وي د ارواح خبیثه او د کفریاتونه او د بوتانو نه مدد او د هغې نومونه ذکر کړي او په دې سره سړی کافر کیږي چې کله په تعویذ کې او په منتر کې د بوتانو نومونه واغستل او د ارواح خبیثه نه مدد واغستو نو په دې سره دا انسان کافر شي او دا کار د کفر دی قرآن کریم ځکه کفر وي ورنه مراد نه سحر دی چې سلیمان علیه السلام جادو نو کړي جادو چونکه کفر دی سلیمان علیہ السلام کفر نو کړي سلیمان علیہ السلام ولكن الشیاطین لیکن شیطانانو کفرو کفر کړو کفرو یعنی سحرو شیطانانو سحر کړو دا سحر بیا کفر ته ورسېدو يعلمون الناس السحر دیو خودلو خلق ته جادو شیطانانو په خپلم سحر کو خلقو تم سحر خودو خلقو تم جادو خودلو په خپلم دا کار کو خلقو تم خودو معلومیږي دا چې دا خبر باقاعده مشهور شوه
خلکو به جادو باقاعده زده کوبه د خپلې سنټرې خپلې مدرسې وې او خپل ځایونه وو چې دلته نو باقاعده ډیپلومه میلاوېده چې دا ډیپلومه ده او دا باقاعده سند دی او سرټیفیکیټ او باقاعده میلاوېدو. یعلمون الناس السحر دی به ښودلو خلکو ته جادو. دومره کافي دی. او دی تابعداري وکړه د هغه څه چې لوستلو شیطانانو په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې او کفر نه وکړي سلیمان علیه السلام لیکن شیطانانو کفر کړیو دی به ښودلو خلکو ته جادو. بسم الله الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر واتبعوا او دی تابعداري وکړه ما تتلو الشیاطین د هغه څه چې لوستلو به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولكن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړو يعلمون الناس السحر چې دی با ښودلو خلکو ته جادو وما هاسو انزل على الملکین چې نازل کړی شوی په دوه فرشتو باندې ببابل په بابل ښار کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروتو وما يعلماني او دې دواړو به نه ښودلو من احد هیچاتهم حتی یقولا تر دې چې دې دواړو به ووایي انما نحن فتنة بېشکه موږ ازمایش یو فلا تکفر استاسو کفر مې اختیاروئ. آیت مبارکه کې مذمت د یهودو بیانېږي چې دوی د الله د کتاب اتباع پرېښوده او د هغې مقابله کې د منګړت خبرو او د سحر او د جادو او د هغې مضامینو اتباع یې شروع کړه. حالانکې دا سحر د کفر یو قسم دی نو دی کفریه کارونه اختیار کړو او د الله کتاب یې پرېښودو او وجه صرف دا ده چې د خپلو خواهشاتو د اغراضو دپاره. د آیت اول حصه بیګا سبق کې بیان شوی وه. دلته کې د سحر او د دوه فرشتو د هاروت او د ماروت ذکر دی او د دواړو به خلکو ته تعلیم ورکو د هغې ذکر دی. اصلیت کې سحر دی یو معجزه ده او بل کرامت دی. معجزه د پیغمبر په لاس باندې ظاهریږي. د معجزې معنا ده عاجزه کوونکې. معجزه چې کله ظاهره شي نو د دنیا په مخ باندې یو انسان د هغې مقابله نشي کولی او نه هغه شانتې کار کولی شي. د معجزې لپاره دا خبره ضروري ده چې دا به د پیغمبر او د نبی په لاس باندې به ظاهریږي او په دې کې د پیغمبر او د نبی خپل څه عمل درآمد ني. دا محض الله تعالی قدرتي چې د پیغمبر په لاس باندې ښکاره شي او ظاهره شي. دا معجزه د پیغمبر په خپل اختیار کې ونی د الله له طرف نه حکم راشي او اراده وشي ایجاد میلو شي او د پیغمبر په لاس باندې دا معجزه ظاهره شي. معجزه همیشه ظاهریږي د دې لپاره چې احقاق د حق وشي
او ابطال د باطل شي، چې حق ثابت شي، واضح شي او باطل نیست و نابود شي. لکه د موسی علیه السلام په زمانه کې د سحر او د معجزې منځ کې فرق نه کېدو. خلکو به وایي سحر او معجزه یو شی دی، جادو او معجزه یو شی دی. د دې وجې نه جادوګرانو او ساحرانو چې کوم څیزونه تیار کړي وو، نو موسی علیه السلام داسې یو معجزه ظاهره کړه، دا په لاس مې داسې معجزه ظاهره شوه چې هغه تمام جادو او سحر ختم شو. خلکو ته د معجزې او د سحر منځ کې فرق واضح شو، چې هغه د موسی علیه السلام د معجزې مقابله کې د 1,000 جادوګرانو هغه تمام جادو ختم شو او مقابله ونه کړی شوه. د دې وجې د معجزې کافر او منکر کافر ګرځي. یو د کرامت د یو ولی او د نیک انسان په لاس باندې خلاف عادت کار ښکاره شي. یو داسې کار چې هغه د عادت مطابق نه کیږي، عام طور هغه نشي کېدی او نه کیږي، او د یو ولی په لاس باندې ظاهر شي او ښکاره شي. د کرامت د پردا خبره ضروری ده چې دغه سړی به نیک وي، متبع شریعت به وي، فاسق او فاجر بني، دې ته کرامت ویل کېږي. د ولی او د نیک انسان په لاس باندې ظاهر شي. دې کې د ولی خپل عمل درآمد نی، دا د الله تعالی له طرف نه یو قدرت ظاهر شي. کرامت عزت ته ویل کېږي. الله تعالی یو ولی له عزت ورکړي په دې خبره چې خلکو وګورئ دې سړي زه خوشحاله کړی یم او راضي کړی یم، د په لاس باندې ما هغه کارونه وکړو چې هغه عام خلک نشي کولی. د دې ذکر قرآن کریم کې شته او صحیح احادیثو کې موجود دی. د مریم بیبي ذکر به 3 سپاره کې راشي. مریم بیبي پیغمبره نه ده او یو نیک او صالحه بیبي ده، او د هغې په لاس باندې او د هغې مخې ته بې موسمه میوې پرتې وې. او زکریا علیه السلام چې ترې تپوس کړي یا مریم انا لکی هذا، دا میوې د کوم ځای نه راغلې چې کمره بنده ده، دروازه بنده ده، چابیانې ما سره دي او بل بې موسمه میوې موجود دي، نو دا د کوم ځای نه؟ او بیبي جواب ورکړي قالت هو من عند الله، دا د الله د جانب نه. نو دا کرامتو د بیبي مریمې او د زکریا علیه السلام معجزه وه. عمر رضی الله عنه مدینه منوره کې دی، نهاوند کې جنگ شروع دی. د مدینې منورې او د نهاوند منځ کې په زرګونو کیلومتره فاصله ده او سرابطه خپلو کې نشته دی او نه څه خیر خبر شته. عمر رضی الله عنه د منبر د پاسه خطبه ورکړي او د خطبې دوران کې فرمایي یا ساریتو الجبل او یا ساریتو الجبل، اے ساریه غر طرف ته وګوره او غر طرف ته وګوره. ناس کسان حیرانه شو چې د عمر سے په خوله باندې بغیر د سیاق او د سباق نه د ساریه نوم د کوم ځای نه راغی او ذکر کوم ځای نه راغی. مخکې نه بیان د یو خبرې شروع و، منځ کې پکې ساریه راغی او غر ته وګوره. او بیا د خطبې نه بعد خلکو د عمر رضی الله عنه تپوس وکړو چې امیر المؤمنین تاسو خو د خطبې دوران کې نور الفاظ ووایئ. هغه ما ته نهاوند وښودلی شو او د مسلمانانو لښکر ما ته وښودلی شو او هلته د کافرانو لښکر هم ما ته وښودلی شو. او ساریه رضی الله عنه چې امیر لښکر دی، د هغه دشمن سره بر سره پیکارو او د دشمن یو دسته هغه د غر د شا د غاړې د ساریه رضی الله عنه په بې خبرۍ کې په باندې حمله کوله. هغه ته د دې خبرې پته نه وه چې د شا د غاړې ما باندې حمله کړي. ما ته الله تعالی تمام مناظر وښودل. ما ساریه ته وویل چې ساریه شا ته وګوره، یعنې شا ته هم لږ توجه وکړه. او دا د زرګونو کیلومتره فاصله ده. خبر هلته رسول، اواز رسولو، د هغه ځای خبرداری راتلل. عمر رضی الله عنه پیغمبر هم نه دی،
یو امتی دی یو لوی د الله تعالی ولی دی صحابي دی. او بیا وروستو چې کله جنگ ختم شو بیا لکه لښکر واپس راغی او ساریه رضی الله عنه کارګزاري بیانوله. نو فرمایي چې امیر المؤمنین جنگ شروع زمونږ توجه مهې طرف ته وه او دې کې ناڅاپه ما ستا آواز واورېدو چې ته ما ته وایې چې ساریه شاته غر طرف ته وګوره او ما شاته توجه وکړه او یو لښکر مې دې طرف ته کو او الله تعالی د هغې د حملې نه موږ بچ کړو، موږ له الله تعالی فتح راکړه. دا کرامت دی د عمر رضی الله تعالی عنہ. خبیب رضی الله عنہ بخاری کې روایت دی، هغه او د هغه دوه ملګري شهیدان شو او کافرانو عاصم رضی الله عنه د دې امیر لښکرو دا د سر د کټکولو دپاره یو دسته ولېږله چې د عاصم رضی الله عنه سر کټ کې او مکې مکرمې ته یې راوړی. الله تعالی مچۍ راولېږلې او هغې د عاصم رضی الله عنه د بدن نه ګیر چاپېر تاوېدې او یو کافر هم د هغه لاش له خواله رانغی او بیا الله تعالی باران وکړو، اوبه راړې او د عاصم رضی الله عنه هغه لاش الله تعالی هغه غیبي دنیا ته ورسو. خو دا د مرګ نه پس د هغه الله تعالی یو کرامت او هغه الله تعالی یو عزت ورکړو. نو داسې ګڼ واقعات موجود دي چې د یو ولی او یو نیک انسان په لاس باندې الله تعالی هغه خلاف عادت کارونه ظاهر کی. اوس که داسې قسمه کارونه د یو فاسق او د فاجر په لاس باندې ظاهر شي نو دا ارهاس دی، دا کرامت نه دی. د کرامت دپاره دا خبره ضروري ده چې دغه سړی به متبع شریعت به وي او د حلال او د حرامو فرق به کي او اهتمام به کي. او دریم قسم چې دا سحر دی. د سحر لغوي معنا ده چې د یو څیز ظاهر یو شانتي وي حقیقت بل شانتي وي، خلاف حقیقت خبره ظاهر کې یو شانتي ده او دننه بل شانتي ده. د دې ساده مثال داسې دی لکه یو سړی پیتلو له د سرو اوبه ورکي نو دا په ظاهره کې سره ښکاري لیکن دننه هغه پیتل دی، ملمع سازي چې ورته وي نو دا دې ته سحر وي. عربي سحرت الصبي اذا عللته وخدعته. معشوم ستانه سغواړي هغه ته په خبرو کې دوکه کې او توجه ولا بل طرف ته واړي. دا واقع عربي سحرت الصبي معشوم می دوکه کو، مونږه پښتو کې معشوم می وبلو ها خبر نه می واړو نو هغه بل طرف ته دا توجه اړولو نو ظاهر یو شانتي او حقیقت بل شانتي و. دې ته سحر ویل کېږي. دې سحر ته سحر ولي وي. دا شپه چې ختمه شي او بانګونه ویلی شي د نور خطو او د بانګونو منځ کې دا چې کومه فاصله ده او کوم وخت دی دې ته سحر وي. دې ته دا سحر ولي وي. دا نه شپه ده او نه ورځ ده. د شپې او د ورځې اولې د شپې اخره حصه او د ورځې اوله حصه یو ځای شو نو دې ته سحر ویل کېږي. په دې سړی دوکه خوري، څوک یې شپه ده نه څوک یې ورځ ده. اکثر چې سړی پاسي او ټایم او ګړی ورسره نه وي شپه ده نه حالانکې سحر شوي او تا چا خیال دا وي چې ګنې دا ورځ ده حالانکې لا ورځ لا انور لاني راخته دې کو ته سحر ویل کېږي. سحر چې دی نو دا د الله تعالی طرف نه نه عزت دی نه کرامت دی نه معجزه ده. دا د یو فاسق او فاجر چې د حد نه زیات فاسق او د حد نه زیات فاجر وي او خبیث او هغه یا مشرکی یا کافری او یا د حد نه زیات ګناهګار نجس او خبیث انسانو دا په لاس باندې دا سحر ظاهریږي. او دا سحر د اسبابو یا د مادې په زور باندې یعنی هغه داسې اسباب اختیار کړي وي، داسې مادې اختیار کړي وي
اسباب په ظاهر کې ښکاري نه خو لیکن هغه په اثر کړی وي او د هغې د وجې نه دا سحر ظاهر شي. نو په ظاهر کې به تا ته اسباب نه ښکاري لیکن دننه به اسبابي. او سحر بلا قسمونه دي، په ډیرو طریقو سره سحر کیږي. اکثر د ارواح خبیثو په ذریعه سره او د شیطانانو د جناتو په ذریعه سره، او یا داسې چلی وکړي، داسې ریاضتونه او مشقونه وکړي چې د هغې په زور سره بیا سحر کی. اکثر قوت خیالي په زور باندې، مسمرزم چې ورته وي، قوت خیالیه په زور باندې هغه جادو کی. دا افلاطون چې و د موسی علیه السلام په زمانه کې، دی په دې کې ډېر ماهر او په دې قوت خیالیه کې. د هغې زمانې بادشاه دا افلاطون به ځنګل کې اوسېدو، دی به هاریو ته نه راته. یو پیره بادشاه وله راغی چې ته دومره لوی فلسفي، دومره عقلمند او دومره لوی سړی او ته په ځنګل کې اوسېږي، نو راشه بازار ته، راشه محل ته چې ښکلې ښکلې خوراکونه وکړې، په ښکلو ښکلو بسترو سملې، ښکلو ښکلو ځایونو کې اوسېږي. دې څه د الله تعالی ولیم نو د موسی علیه السلام نه خو انکار هم کړو، نو کافر د افلاطونو. خو به هر حال د ځنګل زندګي خوښوله. نو د بادشاه ته ووایي چې ته یو څو ورځې بعد راشه زما میلمه به شي. ټایم یې ورته و چې په پناکي ټایم به راځې به، او ځان سره خپل وزیران او خپل سرداران هم راوله ځنګل ته. وایي تاله به د بلا شي تیارې وکړمه. د ټایم مطابق بادشاه د سره د خپلو وزیرانو او د خپلو سردارانو میلمنو روان شو چې ګوري په ځنګل کې جنگل میں منگل، په ځنګل کې ناشنا محلات دي او په محلاتو کې ناشنا بنگلې دي او ناشنا چمنونه دي، ناشنا خوراکونه دي او ناشنا پارکونه او ناشنا ځایونه. بادشاه حیرانو چې په دومره لږ وخت کې په دې ځنګل کې دومره آبادي څنګه وشو او دا دومره تیارې څنګه وشوې او قسمه قسم خوراکونه دې لپاره څونه کلونه پکار دي. دا خو ډېرې غټې پروجیکټ دي او دې لپاره به څومره ټیمونه پکار دي، څومره سروېګانې به کېږي او څومره ټینډرې به پاس کېږي. او دلته کې افلاطون په لږ وخت کې دا هر څه وکړو. بهر حال بادشاه خوراکونه وکړو، په کمرو کې سملاستو، او چې سار پاسېده نو په ځمکه باندې پراتو. نه محلو او نه محلاتو، نه بنګلې وې، نه چمنونه او نه خوراکونه او نه غټې غټې شاندارې بسترې، بلکې په شګو کې پراتو. بادشاه وی دا څنګه چل دی، بیګا یو شانتې او نن بل شانتې. نو افلاطون اصل کې د قوت خیالي په ذریعه سره بادشاه ته وایي چې تا ته کوم محلات او کومې بنګلې ښکاري، دا ستا په ذهن کې محلات او بنګلې وي، دا تا ما په دې ذهن کې واچولې، نو په حقیقت کې ته په دې شګو ناست وې او تا ته مخې ته هغه سړې ټوکړې پرتې وې. خو زما د قوت خیالي په ذریعه سره ته دا شانتې خوراکونه او دا شانتې هغه ځای تا ته بنګلې او محلات ښکارېدو. نو افلاطون اصل کې هغه ته یو سبق ورکو چې ستا د بنګلو، ستا د دې دومره جاه و حشم چې څومره دی، د دې مثال هم دقه قوت خیالي دی. ته په دې دوکه کې پروت یې چې ګنې دا هر څه دي او حقیقت کې هېڅ هم نه دي. یعنې یو ورځ به ته هم را بیداره شي، راویښ به شي. د افلاطون هم نظریه او عقیده د آخرت وه چې ګنې انسان به مري او بیا پناه به شي، هر څه به ختم شي. د دنیا د زوال دا نظریه او عقیده وه. لیکن په موسی علیه السلام باندې ایمان ځکه رانړو چې ته ټیک ته ډېر لوی سړی یې، خو لیکن دا ده چې ته د جاهلانو د ناپوهو خلکو دپاره نبي. الغرض افلاطون هم د قوت خیالي او د مسمرزم په ذریعه سره بادشاه ته په دونه ذهن کې بادشاهي او دومره محلات پیدا کړو. نو دا سحر دغه ذریعه سره هم کېږي، د ارواح خبیثو په ذریعه سره، جناتو په ذریعه سره او د شیطانانو په ذریعه سره کېږي.
د سحر یو قسم چې دا کفر دی که انسان په سحر کې کفریه الفاظ او کفریه طریقه اختیار کی کفریه الفاظ پکې ولیکي د شیطانانو مدد پکې حاصل کی د بوتانو او د معبودان باطلو مدد پکې حاصل کړي وي نو دا سړیم کافر دی چې چا دا سحر کړی دی او چې کم یو طالب ولتللی چې مال داسې وکړه نو هغه کافر دی او دا په حکم د مرتد کې دی او د باره کې حکم دا دی چې دی به قید کو که په 3 ورځو کې د توبه وباسله او صحیح توبه نصوحه صحیح توبه تایب شو نو بیا به پریزو او که چېرې دې توبه تایب نشو نو حکم یې دا دی چې دی قتل کړي او د ده تدفین او تکفین د مسلمانانو په طریقې سره مه کوئ او د مسلمانانو په مقبرستان کې وله ځای ورکړئ او دې کې د امام ابو حنیفه صاحب یو قول بلوم دی هغه هوي اگر چې دی د توبه و توبه یې مه قبلوئ اگر چې دی د توبه وباسم اوسو خو چونکې دی داسې مرتد شوی دی چې د توبه اړو قبلوئ ما او قتل یې کې او که چېرې دا زنانه ده د زنانه باره کې زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وي چې دا تا حیات قید کې تر څو چې صحیح توبه نه دی ایستې که توبه نه وباسي نو بس په قید کې به وي او که توبه یې وباسي بیا یې راپرېږدئ او امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې نه قید کوئ یې ما د دې حکم هم د سړو په شانتې دی قتل یې کې چې ځمکه دې نه پاکه شي او که چېرې دا انسان دا دعوه کړي چې زه ټیک ته چې زه د خدای پاک په شانتې کارونه کولی شم یا د پیغمبر د معجزې په شانتې کارونه زم کولی شم یعنې په خپل سحر کې کفریه کلمات او کفریه الفاظ نه استعمالي نه طریقې کاري کفریه ده لیکن دعوه دا کړي چې زما کارم د خدای پاک د کارونو په شانتې او زم د پیغمبر د معجزې په شانتې کار کولی شم دې باره کې حکم دا دی چې دې د دې دعوې د وجې نه کافر شو د سحر د وجې نه دی کافر شوی ځکه هو کفریه الفاظ نه استعمالي لیکن دعوه یې د غټه کړې ده چې زم د الله تعالی په شان کارونه زم کولی شم زم نور راخېجولی شم او کوزولی شم د سحر په زور سره زم د اوبو نه هغه خوږ سی جوړولی شم دارنګې دا او دا مختلف کارونه نو د دې دعوې د وجې نه دی کافر شو او که چېرې انسان دا دعوه نه کړي لیکن د سحر په زور باندې د زوج او د زوجې منځ کې د ښځې او د هغوی منځ کې فرق راولي د هغې د طلاق و نوبت راشي یا یو بېګناه انسان قتل کړي نو د ده باره کې حکم دی چې دا د قطاع الطریق په شانتې دی دا فسادي او باغي دی کم حکم چې د قطاع الطریق دی قطاع الطریق هغه انسان ته وي چې هغه د رڼا روزي د روډ د پاسه ګن پوینټ په زور باندې د پیستول او د اسلحې په زور باندې او د تورې په زور باندې د رڼا روزي د انسان نه د هغه مال یا جان یا عزت والی دا قطاع الطریق دی دا باغي دی د باره کې حکم دی چې دیم قتل کې فسادي دی د دې ساحر هم دغه حکم دی چې دیم چونکې دا کارونه کې دیم قتل کې او که یو انسان داسې نه کړي یعنې بېګناه انسان نه قتل کړي او یا د زوج او د زوجې منځ کې فرق نه راولي تفریق او د طلاق و نوبت نه راولي لیکن کی سحر خلقو ته تکلیف رسی ایذا رسی یو مسلمان ته یو انسان ته تکلیف رسی هغه بیماری او هغه ته بیجا تکلیف رسی خفګان ونه پیدا کی په کور کې جنگ جګړې او فساد پیدا کی دا انسان فاسق او فاجر دی او اعلی درجه فاسق او فاجر دی در پرم د عام فاسقانو په شانتې هغه حکم دی نو دا سحر چې دی د دې زیات تر قسمونه هغه د کفر دی ساحر هم ګناهګار دی او دا سحر کوونکی چې څوک ورته لري هغه هم ګناهګار دی چې تر څو یې توبه نه دی ایستې دلته کې دا هاروت او ماروت 2 فرشتو ذکر راغی اصل کې دا 2 فرشتې وي او دا الله تعالی دنیا ته را لېږلې وي
پیغمبران او فرشتي دا په دوه قسمه یو تشریعي وي بل تکوینی وي. چا سره د شریعت علم وي او چا سره د کائنات علم وي. لکه خضر علیه السلام نه الله تعالی د تکوین د کائنات متعلق څه علم ورکړو او موسی علیه السلام سره د شریعت علم د دواړو ملګرتیا وشوه. خضر علیه السلام داسې کارونه وکړو چې د شریعت خلاف وو لیکن په حقیقت کې ټیکو. خضر علیه السلام یو معصوم قتل کو، معصوم د قتل کار نه کړي، یو معصوم دی هغه داسې کار نه کړي چې دی قصاصاً قتل شي او بغیر د سوجې نه خضر علیه السلام دغه معصوم قتل کو. سوره کهف کې دا ذکر دی. چونکه ظاهره کې څه سبب نو د دې وجې نه موسی علیه السلام د شریعت مطابق فتوا ولوي دا کار ته غلط کړی دی، لیکن خضر علیه السلام خاموش شو. دغه خضر علیه السلام ته پته وه چې د شریعت مطابق دا کار غلط دی لیکن حقیقت کې دا کار ټیک دی. دا هغه چې کوم نور دو کارونه کړي وو نو د شریعت په نظر سره ناجایز او غلط وو، لیکن د کائنات چې کوم علم دی هغه الله تعالی په نظر کې ټیک وو. دې مثال داسې دی، مثال زلزله راغله او چت را پرېوتو او د هغې د لاندې خلک راغی، نو اوس خلک د الله تعالی خلاف مقدمه نشي دایر کولی او نه یې فایر کټ کوي چې الله تعالی زلزله ولې راوسته، دا ولې چت د وجې نه خلک مړه شو. نو د انسان مرګ دا ګناه دی، قتل دی، قصاص یعنی قاتل به قصاصاً قتل کیږي به ګناه دی. او کچره دا قتل خطا نو 2 میاشتې روزې به هم پرله پسې نیسي. او دلته کې د انسان قتل شوی دی چې د چت د وجې نه یا الله دې نه کې د اسمان نه بجلی را پرېوته او دا بجلی په یو بېګناه انسان باندې راغله، دا انسان اوس مړ شو. اوس څوک دا نشي چې دا خو الله تعالی قتل وکړو، نو د الله تعالی خلاف نعوذ بالله یا د متعلقه فرشتې خلاف به څوک دعوه دایر کړي چې دا دې قتل کړی، ځکه دا د کائناتو ځان له یو مستقل علم دی او دا حقیقت کې دا څه ټیک دي. نو د شریعت ځان له علم دی او د تکوین او د کائنات ځان له علم دی. دې دو فرشتو ته هاروت او ماروت ته دا علم ورکړی شوی و چې دی د یو مخصوص علم د پاره دنیا ته راغلی وی او دی به تعلیم ورکو خلکو ته د هغې. او دا کار فرشتو ولې نه کو، دا فرشتو حقو خو نبیان ولې دا کار نه کو، یعنی الله تعالی نبی ولې نه رالیږو چې دا کار یې کړی وی. جواب دا دی چې چونکې د نبی په لاس باندې معجزه ظاهریږي او دا 2 فرشتې چې کومه زمانه کې راغلی وي هغه وخت کې خلکو د سحر د معجزې منځ کې فرق نشو کولی. خلکو به سحر ته معجزه وي او معجزې ته به سحر وي. نو که دا کار نبی کولی چې بای دا سحر دی او دا علم د شریعت دی نو خبره بیا ګډوډ شوې وه. د دې لپاره الله تعالی 2 فرشتې راولېږلې. د 2 فرشتو په لاس باندې خلکو ته د سحر او د جادو حقیقت هغه بیانو، د هغې کلیات او جزئیات ورته بیانولو، د هغې فواید او د هغې نقصانات خلکو ته بیانولو. دا کار د فرشتو په ذریعې سره 2 هاروت او د ماروت په ذریعې سره او د نبی په لاس باندې الله تعالی هغه دا کارونه کوم. باقی وضاحت به انشاءالله سبا کې وکړو. دعا وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وما أنزل
او د هغه څه چې نازل کړی شوي علی الملکین په دوو فرشتو باندې ببابل په بابل ښار کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروتو وما يعلمانی او دې دواړو به نه ښودلو من احد هیچ چاته هم حتی یقولا تر دې چې دې دواړو به ووایي انما نحن فتنة بېشکه مونږه ازمایش یو فلا تکفر پس ته کفر مه اختیاروه فیتعلمون منهما پس دی به زده کولو د دې دواړو نه ما ها علم یفرقون به چې دی به جدایي راوسته د هغې په ذریعې سره بین المرء و زوجه په میند د سړي او د ښځې کې وما هم او نو دا جادوګران بضارین ضرر رسونکي به په دې جادو سره من احد هیچ چاته هم الا باذن الله مگر په ارادې د الله تعالی سره ويتعلمون او دی به زده کول ما هاسو یضرهم چې ضرر رسو دیتا ولا ينفعهم او فیدې نه ورکول دیتا په آیت مبارکه کې مذمت او خباثت د یهودو دی چې دی د آسماني کتاب اتباع پرېښوده او د جادوګرانو او د هغې د کتابچو د لټریچرو اتباع یې شروع کړله چې په هغې کې چې کوم جادو ردی په زمانه کې شروع شوی و او جادو دومره ترقي کړې وه چې د معجزې او د جادو منځ کې فرق نه کېدو ساحرانو سحر له دومره ترقي ورکړې وه چې هغې به د معجزې او د سحر منځ کې به فرق کول ګران و یعنې یو عام انسان ته به دا فرق ګران و چې دا اوس معجزه ده او که دا سحر دی او دا جادوګر دی او که دا نبی دی الله جل شانهو د دې لپاره دوه فرشتې راولېږلې هاروت او ماروت او د دې دواړو مقصد دا و چې خلکو ته سحر وهي چې دا سحر دی او دا معجزه ده چې یو سړي ته اشتباه او ابهام پاتې نشي د سحر او د معجزې په منځ کې د دې دواړو فرشتو کار دا نه و چې خلکو ته د سحر تعلیمات ووایي چې خلک په سحر کې مزید مبتلا شي بلکې مقصود دا و چې خلک سحر وپېژني چې هغې د اشتباه او د ابهام نه وځي چې د حق او د سحر منځ کې فرق معلوم شي لیکن خلکو هغې بجای دی چې سحر زده کړی وي چې د سحر حقیقت موږ ته معلوم شي نو هغې الټه سحر شروع کو او د هغې په ذریعې سره به خلکو ته نقصان رسو تکلیف به رسو او یو نقصان او یو تکلیف دا و چې د ښځې او د خاوند منځ کې به جدایي راوسته د سحر په زور سره او په طاقت سره وما انزل علی الملکین د وما انزل تعلق د مخکې السحر سره دی یعلمون الناس السحر وما انزل یعنې دې شیطانانو به ښودلو خلکو ته جادو او هغه څه چې نازل کړی شوي په دې دوو فرشتو باندې دې شیطانان چې انسانانو کې او که جناتو کې دی به خلکو ته د دې دوو خبرو تعلیم ورکو چې جادو هم خلکو ته هو او په دغه دوو فرشتو چې کوم علم نازل شوی و نو هغه علم هغې ګډوډ کړی و یعنې اصلي شکل کې نه موجود و دا یې تعلیم هم خلکو ته ورکو یا د وما انزل تعلق ما تتلو شیاطین سره یو د واتبعو د لاندې دی د یهودو تابعداري وکړه د هغه څه چې شیطانانو به لوستلو
او تابعداري وکړه د هغه څه چې په دغه دوو فرشتو نازل شوي وو. علی الملکین، په دوو فرشتو باندې. ملکین تسنیه د ملک دی، فرشتي ته ویل کېږي. ملک بادشاہ ته وي او ملک فرشتو ته ویل کېږي. جمع ملائکه راځي. بے بابلا په بابل ښار کې، دا با په معنی د فی سره، فی بابلا په بابل ښار کې. بابل دا موجوده بابل نه دی چې کوم عراق کې دی، دا خو یو وړوکی کلی، یو وړوکی ښار دی. بابل یو ناشنا شاندار حکومت تیر شوی دی په عراق کې، چې صرف عراق نه، د عراق نه غیر چاپیر ډېر علاقو باندې حاوي و. د نمرود هغه زمانه کې بابل یو مشهور ملک او یو مشهور حکومت و. بابلیون او کلدانیون دا لوی بادشاهان تیر شوي، څنګه چې دارا او ساسانو او څنګه سکندر او څنګه بخت نصر، دا لوی نومونه دا شانتې بابل هم یو مشهور نوم دی. په ښارونو کې زاړه ښارونه چې دي او مشهور، دا دمشق دی او بابل دی. دا ډېر مشهور ښارونه تیر شوي زاړه دمشق. نو بے بابل په بابل ښار کې هاروت او ماروت، دا بیان د ملکین دی. دا دو فرشتې څوک نو هاروت او ماروت، دا دو فرشتو نومونه دي. د دې دو فرشتو باره کې قسمه قسم واقعات مشهور دي. مفسرین حضرات ټولو لیکلي دي او ډېر خبرې کمزوري دي. صحیح خبره دا ده چې دا دو فرشتې وي او الله تعالی را لېږلې وي ځمکې ته او د انسانانو په شکل کې وي، خپل اصلي شکل کې نه وي. اصلي شکل کې خو هر ټیم فرشتې په ځمکه باندې موجود دي، هر انسان سره شته دي. او دا دو فرشتې د یو خاص مقصد دپاره راغلې وي او دا د ادریس علیه السلام په زمانه کې وي. او د ادریس علیه السلام زمانه د نوح علیه السلام د زمانې نه مخکې ده، او د یو قول مطابق د نوح علیه السلام د زمانې نه وروسته ده. دا دو فرشتې ولې راغلې وي؟ اصلیت کې هغه زمانه کې سحر ډېر په عروج او په ترقۍ باندې و، او د دې باقاعده سنټرې او مدرسې وي، او باقاعده خلکو به ډیپلومې ورکولې او حاصلولې به، او باقاعده تجربه ګاه به وي د سحر د زده کولو او د عمل کولو، تر دې چې د سحر او د معجزې منځ کې فرق به واضح نه و. یعنې د یو نبي او د جادوګر منځ کې به فرق نه کېدو. اهل علمو ته خو به کېدو، خو عوامو ته به نه کېدو، ځکه فرق واضح دی. نبی او پاک انسان وي او ساحر یو پلیت او نجس انسان وي. نبی په هر اعتبار سره ظاهر او باطن په اعتبار سره پاک وي. نجس او ساحر چې دی ظاهر او باطن دواړو په اعتبار سره نجس وي. عربی کې ورته سحر وي او پښتو اردو کې ورته جادو ویل کېږي او کوړې منترې ورته موږ وایو. دا دو فرشتې الله تعالی راولېږلې. د دې مقصد دا و چې خلکو ته سحر وښيي چې سحر څه ته وي او دا څنګه کېږي او دا په کومه طریقې سره کېږي. د دې اصول او کلیات به خلکو ته ښودلو. خو د دې دوه فرشتو دا کار و چې دې له به یو سړی راغی، نو دې به اول هغه پویه کو چې اول خو د علم د سره زده کومه، ځکه د علم زده کولو کې څه ګناه نشته. علم هر یو زده کول ټیک دي، علم کې څه مسله نشته، استعمال کې مسله ده چې استعمال بیا ته څنګه کې. ناول به دې پویه کو چې د علم د سره مه حاصلوه، او که چېرې فرق حاصلې نو بیا به ګوره استعمال به غلط نه کوي. اصل نه چې علم حاصل کړي او بیا استعمال غلط وکړي نو ګوره کفر ته به ورسي، ځکه د سحر اقسام کفر دی او دا سحر زده کول هم ځان یو لوی فتنه او لوی ازمایش دی. نو دې به اول هغه سړی پویه کو
خو بیا به مغز د کول به نو دی ورته د سحر طریقه اصول او کلیاتو چې په کومو طریقو سره دا کیږي هغه ورته وښودلو. خلکو چې دا علم به حاصل کو نو بیا به غلط استعمالو. یو انسان ته دې په دې تکلیف به ورکو، د ښځې او د خاوند کې به تفریق راوسته او جدایي به راوسته. یو لوی انتشار پیدا شو په دغه ملک کې، په دغه ښار کې د سحر په ذریعې سره. نو دا دوه فرشتې وې، دا کار د انبیاء کرام علیهم السلام نه وانهوستو. ځکه چې کچر نبی سحرم خلقو تخی او معجزم خلقو تخی، نو چې کم فرق پکار دی فرق به بیا پاتې نشي. خلقو ته خدا خبر واضح حقولی چې دا سحر دی او دا معجزه را، نو که نبی دا دواړه کار شروع کی څنګه به فرق کی چې د دې وخت مونږ ته سحر دی او که مونږ ته دې وخت معجزه مونږ تخی. لکه څنګه چې د خلقو سلیمان علیه السلام ته وی دا در سحر په زور باندې بادشاہی کول، حالانکه هغه نبی و لوی شان والا، لیکن خلقو دای نه سحر جوړ کو. وی داود علیه السلام د سحر په زور باندې بادشاہی کوله، حالانکه هغه د سحر په زور نه کوله، هو د الله تعالی برگزیده نبی و. نو نبی دا کار نه کو بلکې دا دوه فرشتو په ذریعه سره وکړو، او فرشتي دا کارونه کیمو. د یو انسان قتل ناجائز دی بغیر د سوجنه، لیکن ملک الموت او ساړه ماښام خلک مړه کی، په ظاهره کې موږ ته وجه نه معلومه. دا نه چې کله دا انسان بوډا شي نو ګنې مري به، ځوانان مري، ماشومان مري، او په ظاهره کې د سوجه نشته دی. نو ته به څه کوې؟ په ملک الموت باندې به دعوه کوي چې دا قاتل دی او یا زایده به وایي. بھئی دا فرشتی کار داریں دارنگی خوخ کل فصل بوشی ناسا فرشتہ براشی و ہوا براوالوزی اولار فصل بتباشی تبسکے فرشتی میں دعویٰ کی داکار تاولی ہوکو فظاہر کے سوجہ خونشتا دا فرشتو حکار داری دا اللہ تعالی یو نظام دے فرشتی تا حکم وشی داکارو کا دا فرشتی تا سوکم دا خیرین نکی او سوکم پای باندې الزام او داوا نه کایي، دا الله تعالی نظام دی. لیکن مونږه تاسو مکلف یو، مونږه تاسو باندې چا مال ته نقصان رسو نه چا فصل ته نقصان رسو نه بده انسان وینه تو یوبا مونږ د دې خبره مکلف یو. دا رنګ دا کار چې دی د سحر تعلیم او د سحر کلیات خلکو ته ښودلو، دا کارم الله تعالی د فرشتو نه واغستو چې فرشتو باندې څوک الزام نشي قایمولی او څوک اعتراض نشي کولی. او کدا کار یو نبی وکړي نو په نبی باندې اعتراض کیدی شي او دا د نبی د شان نه خلاف خبره ده. په نبی باندې په خپل هم سحر کیدی شي. نو نبی په خپل لکه په نبی علیہ السلام باندې سحر شوی دی. لبید ابن عاصم او دا دوه لورانو په نبی علیہ السلام باندې خطرناک جادو کړو او دای د نبی علیہ السلام شپږ میاشتې بیمارو. بیا الله تعالی خکو ام حفصه رضی الله ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها چې دا هغه باندې خپل وینځ سحر کړو او بیا سحر معلوم شو او بیا هغه وینځ دیونی سره هغه اقرار وکړو ما په ام المؤمنین باندې سحر کړو. عبدالرحمن ابن زید رضی الله عنه دا قتل کړه، اگر چې عثمان رضی الله عنه بیا په دې خبر انکار وکړو چې قتل کول نو پکارو. موطا امام مالک کی روایت ته په عائشہ رضی الله تعالی عنها د خپل وینځ سحر کړو. د عائشہ رضی الله عنها وینځوا د مدبر کړه. مدبر هغه وینځ ته وی چې مولا مالک دا وی چې زما د مر نفس به آزادې، نو چې څنګه مولا منشي نو دا وینځ او دا غلام آزاد شي ته مدبر غلام وي. او تر څو چې مولا نه مړ کیږي دا غلام او دا وینځي. نو دا وینځ ذهن کې دارالو چې دا وکړه وفات کیږي. ډیر الله تعالی بلا عمر ورکړی دی. عائشہ رضی الله عنها سن 57 هجری کې وفات شوې ده. د نبی علیہ السلام د وفات نه 47 سال بعد دا خو د 18 سالو چې نبی علیہ السلام دنیا نه تشریف وړو
د جینۍ په عمر کې خدا نبی علیہ السلام د دین لاړو نو عمر الله پاک له ډیر ورکړو. اوس هغه وینځي دا وی چې دا به کله مري راشي د وخت نه مخکې مړه کړه د سحر په زور باندې نای په ام المؤمنین جادو وکړو او ام المؤمنین بیماره وه خو د بیمارۍ څه سبب نه معلوم چې دا څه وجه ده. یو میلمه راغلی مسافر و هغه له د سحر کلیات او جزیات دا خبرې اترې ورته ورتلې یعنې مثال د ډاکټر او د طبیبو هغه په څه طریقې سره دا خبره معلومه کړه چې په ام المؤمنین باندې جادو شوی دی. وایي ځکه په ظاهره کې د بیمارۍ سبب نه دی معلوم او بیماره ده او علاج کیږي نه هغوی دا جادو شوی دی. بیا ام المؤمنین هغه ته وایي چې جادو چا کړی معلوم کا بس به یو طریقه اختیار کړی دا خو تا باندې خپلې وینځې کړی دی چې ستا کومه وینځه ده هغه وینځه دې راوخته هغې نه اقرار واغستی واقعي دا کار ما کړی دی. ولې دې کړی دی؟ مې چې ته زر مړې چې زه آزاده شمه. ام المؤمنین هغې له سزا ورکړه او سزا یې ولې دا ورکړه چې په یو داسې سړي باندې خرڅ کړه یعنې داسې یو سړي له یې وینځه ورکړه چې همیشه لپاره هغه سره به وینځي ازادېږي به چرې نه. نو دا سحر په پاکو خلکو باندې شوی دی په لویو لویو خلکو باندې شوی دی په انبیا کرام علیهم السلام باندې هم شوی دی. نو دا سحر چېرې دا د ساحرانو کار دی په دې سره سړی کافر کېږي. مو روح المانی د عمر رضی الله عنه قول لا نقل کړی دی. عمر رضی الله عنه فرمایل اقتلوا کل ساحر و ساحرة هر یو جادوگر سړی او هر یو جادوگر ښځه قتل کړي. نو 3 جادوګران بیا قتل شو د عمر رضی الله تعالی عنہ په حکم سره. وما يعلمانی کې ضمایرو د هاروت او ماروت تراجی دي د دواړو فرشتو به نه ښودلو او معالم التنزیل وی چې دا يعلمانی په معنا د يعلمانی سره دی د دواړو فرشتو به خبر نه ورکو اطلاع به نه ورکوله من احد هچاتهم چې دی له به څوک رالو چې موږ ته دا سحر وایي چې دا څنګه دا څنګه کېږي د طریقې کار څه دی. نو دې دواړو به فوراً هغوی ته تعلیم نه ورکړو نه به ورته خبره ښودله او نه به ورته سبق ښودو حتی یقولا تر دې چې دې دواړو به ووایي نه ته به اول به نصیحت درته وکړو ته یې بچې دا سبق مه زده کوه یا ته ولې زده کوې څه کار دی ستا ځان پوهه کې د یو خبرې حقیقت معلومې او کنه مقصد دی چا سره دشمنی ده چا سره مخالفت دی او چاله نقصان ورکول غواړي دا یو پوهه کو انا به پوره معلومات وکړو او بیا به ته چې بچې دا سبق مه زده کوه ځان نه ولې کار ګورې هسې نه بیا به پوره نه کړی شي بیا به ردې غلط استعمال به وکړي نو ځان به ګناهګار کړي. انما نحن فتنة بېشکه موږ ازمایش یو فتنه اختبار ازمایش او امتحان موږ یو ازمایش او امتحان یو الله تعالی دنیا ته رالیږلی یو او الله تعالی کله کله امتحان په مختلفو طریقو سره مني. د دویمې سپارې په آخره کې به انشاءالله تعالی راشي. د طالوت او د جالوت منځ کې جګړه وه او طالوت سره 313 کسانو او دای نه سیوا نور کسانو سره مو او لاره کې یو نیر راغی. د طالوت بادشاه دا اعلان وکړو چې ردې نیر نه به اول اوبه څښې ما او که څښې نو صرف یو چونګ اوبه وڅښې. اوس دا نه چې د نیر دا اوبه ګنې حرامې وې یا ګنې نجس او پلیتې وې یا ګنې د شریعت د حکم نه خلاف څه خبره وه. اوبه څښل خو جایز دي بلکې قرآن کریم بار بار مشربو خورئ او څښئ لیکن دا یو ازمایش الله تعالی راغی چې دې وخت کې مه څښئ. بس چې چا په دې ازمایش باندې عمل وکړو پوره وخت کامیاب شو چې چا عمل ونه کړ ناکامه شو. د داود علیه السلام قوم ته چې د خالي پر ښکار مه کوئ نو ښکار کول څه منع دي څه دې کې څه ګناه دي څه ښکار صحابو کړی دی او جایز هم دی او حلال هم دی لیکن ازمایش او امتحان د دغه قومو
چې دی وخت کې به نه کوئ او الله تعالی ته اختیار حاصل دی هغه د هر چانه په هر ټیم کې هر امتحان او ازمایش اغستی شي او څوک په دې خبره دا اعتراض نشي کولی چې زموږ نه دا امتحان ولې علي امتحان ته څه ضرورت دی او نه څوک دا ویلي چې وایي نه به هغه زموږ امتحان کړه موږ یې مجبوره کړو دا د الله تعالی شان دی بادشاه دی امتحان خود به خود هم اغستی شي او هرنګې اغستی شي او د الله تعالی مرضی ده انما نحن فتنة بشک منگ آزمائش یو فلا تکفر پس تا کفر مکوا یعنی دا علم مزد کوا ذکر دا علم بس سبب و گرزی دا سحرو او تب سحرو کے او پا سحر کول سربتو کفر تب ورسی ذکر پا دی سبتیو بی گناہ انسان قتل کے فساد بشورو کے دا زوج او دا زوجی من کی تفریق براولی نو دا با کفر تب ورسی فیتعلمون پس دی باز دا کولو پا دی خلقو باز دا کولو من ہمارا دی دوارو فرشتونا ما ها علم یفرقون بیہی چی دی با جدائی را وستا دائی پزری سرا بیہی اے بسببیہی دا سحر پزری سرا یا با بے استعمالی دا علم بے استعمال کو او دائی پزری سر بے جدائی را وستا بین المرء و زوجہی پمین دا سڑی و دا خزی کے دا سڑی و دا خزی من کے بے تفریق را وستو جادو بے بائی باندیو کو او دائی پکور کے بے اختلاف پیدا شو پا سڑی با دا خزی خبر بد لگی دا او دا خزی با دا سڑی خبر بد لگی دا خبر بخصم و فتو میں بشورو شو او بیا تردے چی جنگ جگڑا او جنگ جگڑی نا خبر تفریق تبا رسیدہ اصل دا شریعت حکم دادے چی دا انسان دا بدن یو جز خرسول جائز ندی حرام دی انسان دا بدن نا کیوسیز جدا شو ندی خرسول جائز ندی لکه دا نکون او دا ویختو که انسان کٹ کی دا با دفن کے با او دا دی خرسول او اسی غرزول جائز ندی خرسول خو پیسی او صورت کی نشتا ځکه خرڅول د هغه چیز کېږي چې تی مالک یې او موږ د خپل بدن مالکان نه دا موږ سره امانت دی نو په امانت کې خیانت نشي کولی که دا نکونه دې کټ کړو دا به دفن کې او که ویښته د سر کټ کړو دا به دفن کې د دې خرڅول بالکل نه دی جایزو خو دا نن سبا چې کوم زیاتر مسائل شروع دي په دنیا کې د سحر او د جادو دا خبرې تر ډیری دي نو د هغې په ظاهره کې یوه وجه دام ده چې خلک د خپل بدن د اجزاو خیال نه ساتي نکونه کټ کړي او دغه شانتې وورځي ویښته کټ کړي او دغه شانتې وورځي او نن سبا په کورونو او په لارو کوڅو کې دا ماشومان ګرځي او د زنانو ویښته اخلي او په ګرانو ګرانو لوښو باندې او په پیسو باندې او زنانم ورکي چې په لوښو ته او ویښته خرڅ کی نو کارونه خو یې ورسره کي یو کار دام دی چې په دغه ویښتو باندې جادو کېږي او ردی جادو خطرناکي دا نبی علیه السلام باندې چې کوم جادو شوی و نو هغې کې یو میټر دام و چې هغه د نبی علیه السلام د سر مبارک ویښتې حاصل کړي و د یو غلام او د یو هلک په ذریعې سره او پای باندې جادو کړو نو دا جادو بیا ډېر خطرناکي چې د انسان د بدن خو ډېره لویه خبره ده انسان چې کوم لباس استعمال کړي وي کمیس یا بل د بدن یو حصه او پای باندې چا جادو کړي دا ډېر خطرناکي چې انسان کوم کپړه استعمال کړي ده پای باندې وشي او وینځلې شي باندې بیا نه کېږي خو چې استعمال شوی دی نو بیا باندې کېږي بیا چې ستا د بدن یو جز دی ویښته دي او بیا نکونه دی پای به څونه خطرناک جادو کېږي نو دا تفریق د دې په ذریعې سره زیات نن سبا چې کورونه روان دي او اختلافات ډېر دي دا یو بنیادي وجه دام ده دې خلکو به د زوج او د زوجي من کې تفریق راوستو صرف دا کار به نه کړو نور بلا کارونه به کولو خو یو غټه مسله دام وه او دا شیطان په دې خبره ډېر خوشحالېږي
حدیث کې راځي، مسلم شریف کې روایت ده، شیطان د اوبو د پاسه خپل تخت کیږي او خپل تمام شاګردان او متبعین راجمع کی او داینه کارگزاری تاسو وکړو او تاسو وکړو. هغه وی ما خلق او په شرابو کې مبتلا کو، بلی ما خلق او په زنا کې مبتلا کړو، څوک ما خلق په پلاکی ګناه کې مبتلا کړو. شیطان تاسو نه دی کړی، توبه واسي خبره به ختم شي. هغه یو راشي چې ما د زوج او د زوجې منځ کې د ښځې او د خاوند کې جنگ جګړه او فساد پیدا کو او خبره جګړې ته ورسېده، وال ټکولو ته، تر دې چې منځ کې طلاق وشو. شیطان هغه هلک یا خپل شاګرد ځان ته رانږدې کړي، خوشحاله شي او خپلې سینې سره یادېږي چې تا اصل کار کړی دی. نو ولې دا د دوه خاندانونو منځ کې دشمني پیدا شوه، د دوه قومونو منځ کې دشمني پیدا شوه. او الله دې نه کې کدونه تقوا او طهارت هم پدې کینی، نو طلاق به ورکړی وي او شی به وي درې واړه او درې به ورکړی وي. دغه زمونږ پښتانه هو د 1000 طلاقونه په کومه گزاره نه کو، زر خو خامخا ورکو، 1000 خو خامخا یو پیره کې راولو، په دریو کاڼو خامخا ولو مونږه دې نه گزاره نه کو کومه باندې. نو هغه شوي طلاقي او بیا سړی منکر شي نه چې ما خو نه دي ورکړي، یاره چې به دماغ مې کار نه کو، یاره به زه نه پوه شوې نه چې ما نه دي ورکړي، نو بیا مانی نه چې ما ورکړي دي. او بیا سره طلاق بیا مطلقه ښځه سړی په کور کې ساتي، ځان نور د ګناهونو او لوی باب شروع شي. نو دا د شیطان اصل کار دی نه شروع شو، یا خو به دشمنی شي یو بل به ولي راولي به، او یادا چې سره طلاق به ښځه ساتي به د کوي خلک به څه وایي او د ماشومانو به څه کېږي. د طلاقي بچې ته ته چا وایي طلاق ورکوه چې تو اوس د ماشومانو به څه کېږي. دا ماشومان تا ته مخکې نه ښکارېده چې ته دا ورکړې، دا 3 لاډوان دي چې تا ورکړو که نه، دا 3 مبارکې دي چې دا ریکول. نو مخکې دا سوچونه چې د ماشومانو به څه کېږي او خلک به څه وایي، نو خلکو څه یو څه به ووایي. نو شیطان په دې خبر ډېر ځکه خوشحالېږي چې د ګناهونو یو سلسله به اوس شروع شي. نو ما یفرقون به بین المرء و زوجه، دی به جدایي راوسته دی په ذریعې سره په میند سړي او دغه د ښځې کې. دومره کافي دی. او هغه څه چې نازل کړی شو په 2 فرشتو باندې په بابل ښار کې چې هاروت او ماروت وه، او دې دواړو باندې ښودلو هېڅ چاته هم تر دې چې دی به ووایي بېشکه مونږ ازمایش شو، پس د کفر مې اختیاروه. پس دی به زده کولو د دې دواړو نه هغه څه چې دی به جدایي راوسته د هغې په ذریعې سره په میند سړي او د ښځې کې.